نو تیر شوی نن یو الک ماته وویل چې رور مې BA کړی دی 4 کاله کمپاؤنډري کړي په لیډي ریډینګ هسپتال کې اوس لیډي ریډینګ کې کمپاؤنډري د مریض زخم پاکولو ځای ورته نه ملایي ته خو نن عرب ملکونو ته دعا کوا عربو ته دعا کوا چې د هغې د برکته نن دا قبایل او دا د غرونو خلق په عرب ملکونو کې مزدورۍ کوي او په خېټه ماړه دي کینی په خدای قسم چې ته به ما نه د یونیورسټۍ چې زه وږی وې ته به ما سره د امرسرۍ میخې سره ناست وې چې ته ما تیکه تیکه کولی که نه مې کولی چې زه وږی یم زه ستا مړتوب څه کوم خو دا د عرب ملکونو برکت دی بله خبره دا ده چې نن ستا د افغانستان مثلا خطې ولې ده جاچان خلولې ده ولی کلاویدو تا نپریدی دا زیاوله کې نپریدی ورسره یو خاص ډله دا غی نپریدی ځکه چې د امریکې امداد چې راشي نو په کابلیانو راووریږي او په دوی راوسسي د دوی ورسره نیستۍ غوڅې شوې راشئ 11,000 روپۍ تنخواه د چا ده په دې سیاست کې خو یو ډله وښیه چې 11,000 روپۍ تنخواهي فل رحمان خو در په در خاورې په سر ګرځي د ټیکټ پیسې دلته راشي ټیکټ والا زم ته پټېږم چې هلکه مونږ ولې غر کې اوس مونږ سره پیسې کوي ټیکټ پیسې هم ورسره نه زمونږ جرنل سیکرټري وګوره زمونږ امیر وګوره زمونږ نائب امیران وګوره زمونږ سیکرټریان وګوره زمونږ جلسې وګوره در په دکانونو خیر غوښتل وګوره او د جماعت اسلامي والاو 9,000 تنخواه وګوره دا کم ځای نه راځي څوک یې ورکوي زما عزیزانو سوچ وکئ وہی دل کے پپولے جل اٹھے جگر کی آگ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے اب الورس یو مضمون اخبار کے راغلے ہو یو بل پیش شوے دے حکومت تا چھ ما طالبانو تا دا 2.5 لاکھ روپو کپڑے جوڑی کری دی حکومت دے فوراً انکشافو کی داغا ملا چھ دا کم ملا دا بل پیش کرے دے اوقاف منسٹر تا یا زکات سیکٹری تا چې د 2.5 لاکھ روپو کپڑے تا دا چا جوړی کړي دا یو بل پیش شوی نن خو تاسو طالبانو نه مونږ ګډې جوړې کړي دي په لاهور کې رانه یو سړي تپوس وکړو چې تا په جلسه کې اعلان وکړو چې ادنا تنخواه چې 2,000 روپۍ نه د چپړاسي او د کلرک او د سپاید ادنا تنخواہ 2,000 روپے نہیں نو کار نہ کیگی یہ تم کہاں سے پورا کرو گے مال تمہاری عورتیں امبرسری بھینسے ہیں اور ہماری عورتیں جو ہیں وہ گدیاں ہیں امبرسری بھینسے جو وہ ونڈا فالتو ہوگا تو نیچے میں گدی کا بھی کھاد میں کچھ کام بن جائے گا دے امبرسروں میں خونا چسرا کٹ کے نور سرزمون کارم کیگی کنا درې ډلې دي چې بیړه یې تباه ده چپړاسیانو ګورئ 2 روپۍ به په کچرو کې ولې چا نه نالي کلرکان د دفترو وګورئ چې درخواست درته لیکي 5 روپۍ به درنه ولې نالي په 9 روپۍ به هغه کور روانوي کتاب تباه کوي د سکول ماسټرانو ګورئ د سکول ماسټر دی دې ځای نه صاحبه ډیرو ته بدلیو دے زینے دیر تا بدلیو کی دے زینے سواد تا بدلیو کی دا سکول ماسٹر چا تنخواہ دا دے با خزا ساتی بچی با ساتی سبا کئی نو زما عزیزانو پا ملک اور لگے دلے دے اور دا اور با علا مڑ کی گی چے دا ملک قانون قرآن شی شاو گدا پا یو طالبان دی کی شاو گدا کم کور کے چیزوں سے گم ز صدر پاکستان کم کور کې چې زه اوسېږم هغسې کور کې به ته اوسې نن 7 مرله سکیم باندې ټول قوم دوکه کوي لګیا دی کوي یې که نه در په در الحاجي عمر نه مې درخواست ورکړی او پته یې ونه لګېده مال مونږ څه خبر ځان ته پنډی کې شاه ولي قطار باڼس پسې ګرځه
دا روٹی کپڑے مکان نارا بٹوم والے وانجام شو دا د ستمر لسکیم نارا جنیجو والا چې د دا انجام بڅکی نہیں روشتی شکولو سٹرج مشکیمو چانو اور کے پنج اور کے بلاوی اسلامی نظام پکے دے دیکھو گورائی اسلامی نظام پکې دی چې چرته د بار ملک دغه راشي تاسو اول پیشکش د جینکو ورته کوئ د جینکو کرکټ میچ چا جوړ کړی دی ای ماماګانو کرکټ میچ چا جوړ کړی دی جینکو آکی ټیم چا جوړ کړی دی د جینکو عمران ته اپیل د چا ښځو کولو چې هاي بیا راشه بیا راشه یو زړه پودړه په لاره روانو ما ته ملا صاحب لږه خبره معلومه وی لږه دوا وکړه عمران خان استعفا ورکړه داسې ښې غونډس کې به یې کولې ما دې کچنۍ ته وګوره زړې نور ټي ټلویزیونونه کور کې وساتئ دغه د جمعې په ورځ سنډاګان چې ګورئ او دا زمونږ ښځې او لوڼی ګوري او مونږ ته مو ګوري وی به وی مور ړنده شي پیشوګیله دې ورکړې ما سړی خو دغه کټې دی نور وی سی آر چلوئ ټي وي ګان او بے حیا قومه د پاکستان ویډیو گیمونه ستا د بچو بیړه تباه شوه ویډیو گیم دا اجازت چا ورکړی دی قدم بیرته میوزک سنټر دی دا اجازت چا ورکړی دی قدم بیرته د هانګ کانګ نه یو خط ماته راغی چې بجلیګر مولا ته په صوبه سرحد کې او صوبه سرحد کې بلو پرنټ جوړیږي او پښتني جینکۍ پکې بربند دا هانګ کانګ ترازی او بیا خلک ګوري او چلی دا د هانګ کانګ نه ماته خط راغلی ته پوه شوې خط مې دوی ته وښوده معلوم بارک شه دا خط وګورئ دا بلو پرنټ څوک جوړوي په پېښور کې ویډیو گیمونو دا مشینونه چا راوړه بچیم تباه شو د مور خختک خرڅوي ویډیو گیم کتو ته پیسې راوړي خختک خرڅ دغه دا سخوځي د ډمې زویا تاسو هغه خان پسې زه هغه خان پرېږده دا مردار کټول دا لالولي پردی چرګې پسې کوي زما چرګه خرابه نه وې ولې به پردی کور کې اګی اچولې زما په خبره پوهېږئ ټول لعنت په مونږ کې دی ټول قهر باندې مونږ اخته یو د وی سی آر کیسټ په 300 روپۍ شپه څوک وړي ټوله شپه په کورونو کې لونډان او لپنګان ورته چا کېنولي بدماشان او حرامیان ورته چا کېنولي که دا سم حکومت په ملک کې راغی ما نه به ویډیو گیم دکان چا ښکاره شي غلا پرون زمونږ علاقه کې د 3 کالو ماشومه الاله کړې په بوجای کې اچولې ده او د کور مخې ته ورته اچولې پرانا ورځ سیکلو تختی غلو نیوی شي سبا یې ضمانت شي بیلیبل دا کچری به زه پرېږدم بیلیبل دا بیلیبل تا کور روان شه په بیلیبل پردی کور یې وران کو مزدورۍ له په سیکل باندې مزدورۍ له تلوی تې پټ کړی دی مجسټریټ یې ضمانت وکړي چابړي والا ونیسي وایي دا نان بیلیبل دی 3 بټه 6 فوټ کې چابړي والا ونیسي مجسټریټ ته پیش کی دا نان بیلیبل دی چې 15 ورځې جیل ته واستوي چابړي والا چې روټۍ پیدا کوي آنان بیلیبل دی غل چې زما کور روان کو هغه بیلیبل دی پوهېږئ په بیلیبل خدای رانیولو خدای رانیولي انشاءالله نور به م راني که ښې ورځې مو لیدې دا ګیره به ستاسو په متیازو کلو ښې ورځې به نه ګورئ په پاکستان هغه مولیانو پسې چمچې کېږي چې کوم د ضیاءالحق د غلام الدین توبه اچوي هغه پسې چمچې کېږي کوم چې وزیرانو نه ګیر چاته کې د فوټو کې اخبار کې فوټو وګورئ
فوټو وزیر ولاړی کنه وزیر نو هغه چا سره خبرې کوي نو مولا ورته ولاړ دا هسې خوله داسې کړې خوله بند که کور دی وران شم تا سره خو خبرې نه کوي خوله دې ورته څه لږ ارته کړې ده خوله دې ورته نیولې خوله یې ورته نیولې دا هغه شرمېدلی قوم دی اوس دا عبید الله غریب زمونږ ملګری دی د دپاره جلوس کوو تر دې سیکار نو چوکه زه اسمان ته ورخیږي او که ځمکې باندې ننوځئ هر څه چې کوئ خو بنیادي خبره دا ده چې دغه وګورئ یو خبره بله وکړم کلو جامه هغه خاني سټیټ منلی دی مونږ کلو جامه دی خو خبرو باندې به زما پوه شوي انشاءالله زما په دې خبره پوهېږئ نو عزیزانو اوس جلوس هغه خانیت فتنه مونږ قطن په ملک برداشت کول نه غواړو یوه هغه خاني سټیج بالکل نه منو دعا هغه خانیت برباد جمعیت انجمن تبلیغ قرآن و سنت زندہ باد او شان صحابہ زندہ باد دا بھئی جلوس بھئی دا مشران بے مخ کی سکار نو چوکا پورے بٹول سٹول زئی عزیزانو غوږ کېدئ مونږه په 40 کاله د پاکستان کې اره مطالبه چې په حکومت منلې ده نو اغم په جرأت او په غیرت منلې ده د قادیانی خلاف تحریک په دې ملک شروع بټو ویلې چې تاسو سره په پاکستان کې قادیانه غیر مسلم اقلیت قرار کولو کې څوک نشتا مونږه کننګم پارک تا 15 لکه خلک راوست او بټو تم اخود چې دا 15 لکه خلک دا غواړي چې قادیانه د غیر مسلم اقلیت قرار شي ٹھیک شو په مغه ورځ مولانا یوسف بن اوری پنډای ته وغوښتو او بټو دسخط کو چې د نن نه بعد قادیانه غیر مسلم اقلیت قرار دی ٹھیک شو جی نن زمونږ مطالبه ده چې مونږه د آغا خانیت خپل سټیټ جوړول ځان لا په پاکستان کې قطن نه غواړي که پاکستان د خوښ وی نو پکې به اوسېدی په پیرس کې به نه اوسېدی پاکستان لا دی چې راځي د شرارت او د شیطانت او د مسلمان گمراه کولو دپاره راځي ټیک شو جی د دې وجې نه چونکې دا د قرآن او د سنت زیر اهتمام اجتماع ده مونږه پکې نه پولیس سره تصادم کوو نه پې جګړه کوو نه فساد کوو په دې پل به لږ روانېږو غوږ کېدئ زم مخکیم زما خپې خوږېږي تلی نه شم خو نن څه چل دی ټیک شوی یم که پولیس مخکې لار بند کړې وه نو مونږ به د حضرت بلال په سنت عمل کوو غوږ کېدئ یو منټ حضرت بلال قبله ته شا کړې نور خاته ته مخ کړی کفارو تړلی و چې مخې داسې کوئ ما دی بیا مونځ کوي نو هغه به په مانځه کې ځان داسې زور که او خدای ته به ووایي چې ته پوهېږې چې زه زیات داسې نشم کېدی نو نیت پې وتړلو او مونځ بیا وکړو نو د پردی مور بچي د مفتی محمود فرمان دی چې زمونږ سیاست زمونږ ایمان به اله مضبوطی او په ملک به اله کامیابیږو چې زمونږ ورکر
د پولیس په لاټیو نه لګي او زمونږ ورکر د پولیس په ګولیو نه لګي. نن دا عظیمه اجتماع مونږ حکومت ته وښوده چې په دې پاکستان کې د هغه خانیت نه اسپتال منو، نه قبله منو، نه حکومت کې دخل منو او نه آغا خان فاؤنڈیشن منو. مونږه آغا خان بحیثیت د یو کافر پاکستان ته راتلی شي او بحیثیت د یو کافر تلی شي. ضیاءالله تبا د آغا خان ریسیو کولو له نه ځې کینی هغه وخت به م راځي چې ستا په خپو کې به پړي اچو په دې سړکو به دې راکاږي. اوس زه ستاسو مخکې تاسو راپسې یئ. کلار پولیس بند کړه، هملته به دعا کوو چې خدایه ته پوهېږئ او د ضیا حکومت تباه کول پوهېږه. کېدئ مغه خبره ده چې ما تاسو ته په چوک وکړه، مونږه دا د خټو ګوشتو تلو ته نه پرېږدي. دعا وکئ. دعا وکئ چې یا الله د بلال په خاطر ضیاءالله تباہ و برباد جنیجو تباہ کی، آغا خانیت تباہ کی، دمل قانون قرآن کی پرور ولی نقابین کوم چټول داسې روان شي.